بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في الجواز، وأما الاختيار ففيه خلاف البصريين، فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار، والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق. دین مخکې عبارت کې تنازع فعلان کې د جمهور او د امام فراسه اختلاف بین شو. اوس په دې عبارت کې مصنف دې خبره کې اختلاف بیانوي چې جمهور په نسبت باندې عمل ویل کول په اول تم په صدرو صورتونو کې جایز دي او په لسانی تم عمل ویل کول جایز دي، خو اولا او بهتر کومي صورت ده پکې؟ اولا او بهتر کومي صورت ده پکې؟ په دې کې اختلاف ده. په دې کې څه ده؟ اختلاف ده. بصرین حضرات یې چې فعل ثانی ته عمل ویل کول بهتر دي او اولا دي. کوفیین حضرات یې چې فعل اول ته عمل ورکول بهتر دی. بصرین سے چې فعل ثانی ته عمل ورکول بهتر دی. او په دې خبره باندې یو خو دلیل پیش کوي د قرآن نه چې قرآن کې فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی نقلي دلیل ده. څه دلیل ده؟ نقلي دلیل ده چې قرآن کې فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی ده. قرآن کې فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی ده، نو دغه د وجې نه مو فعل ثانی ته عمل ورکوو. د دې وجې نه څه کوو؟ فعل ثانی ته عمل ورکوو. لکه آتوني افرع علیه قطرا. دې ځای کې آتوني چې د قطرا د ماده پر مفعول ثانی جوړ شي. افرغ یای چې دا د ماده پر مفعول جوړ شي. ٹھیک ده کنه؟ خو دې ځای کې فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی ده. پوهېږې چا ته عمل ورکړی شوی ده؟ فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی ده. ٹھیک ده کنه؟ څه چا ته عمل ورکړی شوی ده؟ فعل ثانی ته عمل ورکړی شوی. دغه رنګې ها امقرؤ کتابیه کې ها اموي چې ماده پر د مفعول جوړ شي، او اقرؤ سي چې ماده پر د مفعول جوړ شي. خو دې ځکه ها امو اسم فعل لخه په معنی امر. ٹھیک ده کنه؟ اسم فعل په معنی ایته په معنی باندې ده. ٹھیک شو کنه؟ نو اقرؤ ته څه ورکړل؟ عمل ورکړل. کتابیه ته څه جوړ کړل؟ مفعول ته جوړ کړل. پوه شو پی؟ پوه شو پی؟ و دې ها امونه څه کړل؟ مفعول حذف یې کړل. ها امونه څه کړل؟ مفعول حذف یې کړل. پوه شو کنه؟ نو قرآن کې چا ته عمل ویل شوی ده؟ فعل ثانی ته عمل ویل شوی ده. پوه شو پی؟ خیر. دویم دلیل و عقلی دلیل د بصرینو څه ده؟ چې چونکې دا همسایه ده، څه ده؟ ګاونډي ده. څه ده؟ ګاونډي ده. اول حق د ګاونډي وي که نه؟ الحق للقریب، حق د چا وي؟ نږدې وي. ثم للبعید، بیا لرې وي. نو چونکې دا دویم فعل څه ده؟ دا اس کا نږدې ده. پوهېږئ په خبرې باندې که نه؟ ضربني و اکرمني زیدون کې د اکرمني سره زیات څه ده؟ نږدې ده. نو موږ چا لپاره فایل جوړوو؟ نږدې دي پر اکرمني لپاره، ځکه چې قریب ده. قریب حق ډېر وي که نه؟ الحق للقریب ثم للبعید. ټیک ده که نه؟ دویم عقلي دلیل څه ده؟ دا خو یو عقلي دلیل شو که نه؟ یو خو نقلي و که نه؟ دویم عقلي دلیل دا ده چې که چېرې دا مو د فعل اول لپاره څه جوړ کړو؟ فایل جوړ کړو. ټیک ده که نه؟ معمول د فعل اول لپاره جوړ کړو. دې کې فعل اول عمل وکړي، نو بیا به د عامل او د معمول په منځ کې فاصله راشي په اجنبي سره.
عامل د معمول سره کې به سره شي فاصله په اجنبي سره شي چې اکرمني ده پوه شي که پوه نه شوې ضربني یو فعل ده او زید باندې پروفایل جوړ کړل ٹھیک ده کنه نو ضربني عامل ده کنه زید ده معمول ده دی معمول او د عامل په منځ کې د عامل او د معمول په منځ کې فاصله راغله په اکرمني سره و اکرمني اجنبي ده اجنبي څرنګه ده نه ضربني سره تعلق شته او نه زید سره تعلق شته پوه شئ اجنبي ده اجنبي پیژنو کنه یار پردای ده چې ده پوهېږئ په خبره باندې نه د څه خپل وشته او نه د څه خپل وشته پوهېږئ که نه نو فصل په چا سره راغله په اجنبي سره راغله نو فصل اجنبي سره خو دا ټیک نه ده که نه پوه نه شوې پوهېږي اجنبي سره فصل لا ټیک نه ده او ښه خبره نه چې اجنبي سره فصل راشي پوه شوې په خبرې باندې په سینو په دواړو دلیلونو باندې پوه شوې بلکې په درېیو باندې ښه اوس کوفین حضرات سے کوفین حضرات یایي چې فعل اول ته به عمل ورکوو چاته فعل اول ته دلیل څه ده چې ګورئ که فعل اول مقدم ده اول راغلی ده فعل اول مقدم ده اول راغلی نو چې اول راغلی ده به تقاضا اول کړي وي د فاعل که نه ضربني به تقاضا څه کړي وي فاعل به اول به کړي وي ټیک ده که نه اول به تقاضا کړي وي که نه ټیک شوله نو چې اول تقاضا وکړه په کار ده چې کې پر معمول جوړ شي ځکه چې الحق للمتقدم چې حق د چا ده پهله یا الفضل للمتقدم ټیک ده که نه چې کوم شی مخکې راشي او مخکې مطالبه وکړه مو یو شی خرڅوو زه دا کلم خرڅوم ټیک ده که نه اوس فعله راغله ما ته چې د کلم ما باندې خرڅ که لږ ټیم بعد عمران راغله چې د کلم ما باندې خرڅ که زه ویتم چې هلکه اول مطالبه چا کړې ده رفیع الله کړې ده نو په کار ده چې د کلم او د پنځه اول چا ته ورکړم رفیع الله ته ورکړم د حق ده پوه شئ نو اول مطالبه چا وکړه ضربني وکړه نو په کار ده چې عمل هم چا ته میلو شي ضربني ته میلو شي پوه شوې پې دویم دلیل یې څه ده پوهېږې که نه دویم دلیل یې څه ده دویم دلیل یې دا ده چې که چېرې مو دا فعل ثاني دپاره معمول جوړ کړو څه دپاره نو اول کې به ضمیر راوړو اول کې به څه راوړو و ضمیر به چا ته راجع کېږي د وروستو اسم ته به راجع کېږي نو اضمار قبل ذکر راغله څه راغله اضمار قبل ذکر جایز ده اب عرض مې ته ویلي چې نه ده جایز ټیک ده که نه اضمار قبل ذکر کوم ته عمل وکړو کچری په لسانی ته معامل ورکړي بصرین مذهب مطابق نو کوفین اعتراض کی چې صبر وشي اضمار قبل ذکر وروشي او اضمار قبل ذکر خو ناجایز ده کنه نو فعل اول ته عمل ورکو فعل اول ته نو کدی کې ضمیر بیا راجیم شي کنه نو اضمار قبل ذکر خرابي به نرسي لفظن خبرسي خرطبتن منرسي لفظن خبرسي کوفین باندې اعتراض رسي کنه چې ته خو یې چې لکه فعل اول ته عمل وکړو نو اضمار قبل ذکر نرسي ولې نرسي اکرمنی کی ضمیر ده هوا اچھا درجه ده زید توزید د اکرمنی ورسته کوم مخ کې ده ورسته ده بعد ورسته بعد ده ٹھیک ده کنه نو دا خود د بعد کې اضمار قبل ذکر په دې کې راغله چې لکه دې کې اضمار قبل ذکر راغله خو لفظان راغله رتبتن نه ښه ویل ځکه چې دې مقام رتبه په دې ځای کې ده ضربني نه بعد ده اکرمني نه مخکې ده پوه شئ په خبره باندې رتبتن ده د اکرمني څه ده مخکې ده نو اضمار قبل ذکر چې کوم ناجایز ده نو هغه لفظن او رتبتن دواړه چې وي نو بیا ناجایز ده اوس که صرف رتبتن وي نو بیا خو نه ناجایز که نه بیا خیر ده پوه نه شوې پې ښه وګورئ ورته هذا فی الجواز اما الاختیار ففیه خلاف البصرین هر چې اختیار ده نو په دې کې اختلاف د بصرینو ده او د کوفیونو ده ښه ټیک شوله فانهم یختارون دوی اختیار کړی ده اعمال الفعل الثاني عمل ورکول فعل ثاني ته اعتبارا للقرب والجوار
قرب او جوار ته اعتبار ورکړی دا ٹھیک ده کنه والکوفیون و پوښویا هو جی والکوفیون او کوفیین یختارون مختار کړی دا افضل کړی دا اعمال الفعل الاول فعل اول ته اعمال عمل ورکوله مراعاتا اعمال الفعل الاول فعل اول ته عمل ورکوله مراعاتا للتقدیم والاستحقاق ٹھیک ده رعایت کړی شوی دا د تقدیم او د استحقاق پوه شوې بس ته